مسلمانان په دې ورځ باندې د رمضان مبارک روزې چې د الله د طرف نه فرض دي د هغې نه دي واپسي وکړي د شوال شپږو روزو ته چې هغه نبي علیه صلات وسلام عمل دی د هغه سنت دي گویا د الله د اطاعت نه پس مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت طرف ته رجوع وکړي. ډېر مخکې د شوال میاشت شروع شوله کال روزم هغه ونیوله 29 روزې کله د 30 میاشتې کله د 29 الله په 30 باندې قبلوي بیا په دې شوال په میاشت کې شپږ روزې نیول د سنت کې مسنون طریقه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صام رمضان وست من شوال فکأنما صام سنة كلها. څوک چې د رمضان روزې ونیوي شپږ روزې ورسره د شوال له میاشتې ونیوي ګویا کې پوره ژوند او زندګي د روزې نیولې دي. او بل حدیث کې راځي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر. چې د رمضان روزې ونیوي شپږ روزې د دې میاشتې ورپسې ګویا کې پوره ژوند او زندګي د روزې نیولې دي. بل حدیث کې پوره کال فضیلت راغلی کې پوره ژوند ځکه هر کال چې ته دا نیسې د پوره هر کال د پوره کال د روزو ثواب به الله درکوي نو ګویا پوره ژوند او زندګۍ په روزو کې شو. هغه روزې شپږ که سړی یو ځای نیسي د نن ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې که سړی مسلسل که جدا جدا یو ورځ یې وس ونیوه څو ورځې پس بله نیسي بله په دې طریقې سره هم جایز ده. نو موږ تاسو چې هغه خیر نه محرومه نه شو.